محترمو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک راغلی قال فرمائی الطیرۃ شرک بدپالی چې دا شرک دی ان سباسونه بدپالی دي مونږ تاسو ټول اکثر وایو چې تراله دسه وشو بد وایو پیغمبر علیہ السلام فرمای دا شرک او دی بدپالی ته وګورا چې زما استاد پوسولا یو بیک مانگنے والا یو خیر ټولون کې راشي او ما ته و چې لاس وخه او ما ته لاسونه وخیو او چې استاد داسې پال له داسې پال له پالونه راته بیان کې مونږ ته وګی خې یا ما ته چاته لاړ شو وای په قرآن باندې پال ګوري او هغه تکینو او ورته وای زما پال وګورا او هغه پال قتل شروع کی وای قرآن کې دالی کې لو دالی دا په قرآن کې نشته محترمو قرآنونه داری پراته تاسو کولاو کې په یو کې ماته دا وخه دا د خلکو ځان لا د یو دنده کتلې ده د تجارت یو ذریعہ کتلې ده د پیسو د ګټلو یو ذریعہ کتلې ده داسې قسم خلکو نه ځان وساتئ او پیغمبر خدا فرمای من اتا کاهنا فقد کفر بما نزل علی محمد سوچ کاهن جادوگر تراغه پالګری تراغه او داغه په خبره یقین کو نو د کافر شو پاغه کتاب چې محمد رسول الله باندې نازل شوی خدا بچاته ډیرو خلکو ته موږ دا وایو نو استاد وایي اکثر به ګرفتیانی اکثر به ګرفتیان محترم دي شذون نزان ساتي ستاره بار چې سم مقرر دي ستاره بار چې کم شی مقرر دي داغي بارک یو حدیث واورا حدیث ته رسول الله مبارک ته واعلم ان الامه لو اجتمعت کټول امت راجم شي على ان ينفعوك بشيء او تاته د سسیز نه پر رسول غواړي او الله د تنه په نظر کینو لم ينفعوك دوی تعالی نه پني شي درکوله الا بشيء ليس پیدا نشي درکوله مگر هغه چیز قد كتبه الله لك چې الله پاک ستاره لپاره مقرر کړی وي وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء او کدوې راجم شي او تاته رسسي ضرر رسول غواړي نو لم يضروك الا بشيء دوی تاسو ته هیڅ ضرر نشي رسوله مگر هغه چیز برته ملاویږي قد كتبه الله عليك چې الله پاک تعالی مقرر کړی رفعت الاقلام وجبت الصحف قلمونه پورته شوي دي او صحیفې وچې شوي دي قلمونه پورته شوي دي الله لیکل کړي دي صحیفې وچې شوي دي د دینه بعد نور لیکل نه کیږي هغه لیکل شوي د مخکې نه نو محترمو په دې کې دا خبره هم رااله چې کوم چې اولیاء دي پیغمبران دي دا د رب العالمین په رضا باندې په قضا باندې د هغوی رضا وي د رب العالمین په قضا باندې د هغوی رضا وي هغوی د رب العالمین د مرضی خلاف نه کوي اول از ما یو ویډیو کلیپ اورېدو وی چې یاره په بغداد کې چې پلانکې چلو شو په لاهور کې چې پلانکې دماکه کېده په پلان کې چې دماکه کېده نو دی اولیاء هغه ولې نه رامنې کول دا څونه غلطه خبره ده دا خو به یو عامي سړی پاسي هغه به وایي چې ولي خو نه شو رامنې کولی الله رب العالمین ولې نه رامنې کوله نعوذ بالله من ذلک په کعبه باندې څو پیرې سیلاب راغلی دی یو کس به ابجکشن وکړي چې الله پاک د خپل کور نه سیلاب نه شو بندولی تاسو ته پته ده چې په کعبه کې 360 بوتان پراته وو ابو جهل او د هغه ملګرو ورته په بربنډه باندې طواف کو او شپېلې او پلکې به والې اوس به یو ظالم پاسې وي چې الله رب العالمین دا نه شو منع کولی نو داسې مطلب دا دی په یو لوی ځای کې ناست او ځان ته شیخ ورته خلک وایي او داسې خبرې وکړي محترمو دا ډېرې کمزور عقیده ده ولی هغه کار کوي کوم چې د الله رب العالمین په هغې باندې رضا یي د الله د رضا خلاف ولی کار نشي کولی او چې کوي نو هغه ولی نشي پاتې کېدی هغه ولی نه وي د پیغمبر او د ولی کار به د الله د رضا برابر وي موافق وي چې الله وایي چې دا کار دی ونشي ولی به څنګه کوي پیغمبر به څنګه کوي هغه د الله تابعدار دي هغه کار کوي کوم چې الله او د الله یې غواړي هغه کار هغوی کوي محترمو نو زما مقصد دا دی چې دا خبره یاد لرئ چې پالګرو ته مه ورځئ په دې باندې ځان مه غر کوئ او اکثر خلکو ته ووایي ستاسو کور کې وایي یوه ښځه ده چیته غوندې ده چیته او پلنه او میخکې چې کوم دی په پوزه دی او داسې ده هغې دا کار کړی تا په شک کې واچي ستا په خاندان کې کور هم نه دی خاندان نو اوس به ته دا سوچونه کې بس کله په یو ګوتک دی او کله په بلک دی په وهم کې واچولې محترمو دا ټول عبثیات دي دا توهمات دي د دې د اسلام سره څه تعلق نشته پیغمبر علیه السلام وفرمایل 3 پیرې چې الطیرة شرک بدپالی شرک دی قال ثلاثا 3 پیرې دا جمله ویله وما منا الا ولكن الله یذهبه بالتوکل او وی فرمایل زمونږ کې څوک نشته مگر الله پاک یذهبه
الله پاک بوزي دل رب توکل د توکل په سبب سره بس توکل په الله کو محترمو توکل په الله باندې کو